السلام علیکم. نن زه ووتلم د کور د پاره مې د میاشتې سودا راغستله، چینی غوړي وغیره وغیره. نو چې قیمتونه مې وکتو په چند ورځو کې قیمتونه دره هی ریټ له خبره رسېدلې وه چې زه خو یې حیران کړم. د هغې سره سره یې سخته غوسه هم راوستله. تاسو یقین په الله وکړو ما وې که نه چې هلکه د جمعې په ورځ نه ده سړی ښه د خطبې په ځای نه ده د بخت رحمان نه ده. تاسو په نامه اورېدلي وي د چې کوم د کنځلې دي الله دې راته معافي وکړي. سړی ورته په د لوسپیکر کې دغه کنځلې ولګوي او داسې یو لوسپیکر وي چې په نامې چېرته سیاسي سړی وي او چېرته د حکومت سړی وي چې د هغه غوږ له اواز وراسي چې داسې یو لوسپیکر ورته ولګوي. او ښه مړه خو یار تاسو په خپله باندې سوچ وکړه دا څه حالت ته یار ملک خو یا دیواله ده یا دیواله کېدلو له نږدو ده. خو د چا د لاسه ده؟ دا د دغې حکمرانانو د لاسه. ښه دا د نه سړي زامن چې څوره ګورې که نه الله درته معافي وکړي په دې خبرو. خو دغه دلګانو خویندو د لاسه خو ملک دغه حالت ته که نه اوس چې لږه په دې طریقې به راپورته کوو چې ریټونه ډبل کړو. ډبل څه کوي چې 15 ګونه مو وغېجولو 6 ګونه. نو و چې ګډې وډې یې پوه چې زیړې خیرې کوي بیا دې ته خلک یي عوام دې هم نه پرېږدي هغه هم دې ته دی چې هلکه ګرمي ده که نه ځکه پیز والی ده. په بل طرف باندې هغه خلک دي په معاشرې کې چې بیا څه خبرې کوي سپینې سپینې یې بیا یي چې هلکه د سافټویر اپډیټ کول غواړي یو سړي سافټویر اپډیټ کړي. نو اوس هغه خبره چې دواړه طرف له یو طرف له ډانګ بل طرف له پړانګ. نو دا څه حالات روان دي یار مړه د عوامو په د حال باندې رحم وکړي خدای خاطر وکړو. نچوړو خلاصه د خبرو ده مقصد مې دا ده د ملک دی مو ملک ته مو پې خفه کېږو په د کوم حال کې چې د کوم طرف له روان ده الله دې مو په ملک رحم وکړي. او بل د عوامو په حال باندې تاسو رحم وکړئ خدای خاطر وکړو. نشي پاس وتلی که نه یار د کوم ریټونه چې چلیږي پوه شو دی له نشي پاس وتلی. خودکشۍ له خلک مه جوړو ښه خودکشۍ له یې مه جوړو خدای خاطر وکړو.